ایکسټریمیست مذهبي طبقه بیا ایکسټریمیست شي. ایکسټریمیست خو ځکه شي چې د باطل مفادات ته کله رکاوټ شي، یو ایکسټریمیست او دهشتګرد، انتها پسند، تنگ نظره، به هر کیف ډېره قسم القابات سره ملقب کیږي. او دا د نن ورځې خبره نه ده. حضور صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته د حق پیغام وروړ، نو په نبی علیه السلام باندې پته نشته کیم بلیمز او کیم مطلب په ده باندې بهتانات او الزامات او څه نه په وشول. عملي طور یې دا یې ټارچر کا، مطلب ذهني طور او قسم تورې تاپې په وچولې. خو چونکې حق به جانب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و. لګایز مې یوه سکول منظرکشي کتله، بیا مو چې وس په دا باندې سړی هغه خپل نظر پیش کو، بیا څو ګیلا پې کو ادمیش خبره په حقیقت مبني وي، د یو ډېر فکر او سوچ په بنیاد وي، خیرخواهۍ په بنیاد وي، نه چې په چا باندې بلیمز یا په چا تنقید یا چا حتی دا خاصه انسانیت تقاضا نه ده. ایشا اخلاق با اخلاق خلک شوا هدا نه ده. لکه مش څومره هدا سکولینه ته بچون لږي بجای چې دیتا ایکټینګ ډېر ور زده کی، دیتا پاره ډېر ور زده کی، دیتا ایکسرسایز ډېر ور زده کی، دې په لباس په پوشاک په دې باندې ډېرې خرچي ډیمانډ وکړي، هغې پوره داسې ریکوایرمنټس کړي دي، داسې قواعد ضوابط زده وي چې د والدینو په ډېره زیات مصرف ورڅي، ډېره زیاته خرڅه ورڅي. او لیا مطلب دغه وخت ضایع کوي. باید په چار دادو چې د بنیادي چې کوم شی دی چې عادي دی، علم دی، عادي دی پوهه ده، عادي دی تعلیم دی، د لرنینګ دی، د زده کړه ده، د نالج دی، په دې ډېر فوکس شي، په دې ډېره توجه ورشي. نو هغه بچون مې کتل تر ډېر لیټ ټایم پوره دغه په دا پاریډ په دا غورمک شي، په دا ایکسرسایز او دا یو. بیا مو هغې پرنسپل نه پوښتنه وکړله چې سړی سیر غورمه دی او ژبه نه وچول، دا وړکي خولي دي، پسینه دي، چې نه دا خو د میږه تعلیم یوه حصه ده. چلو ایکسرسایز د تعلیم یوه حصه ده، نه هم شته په دا باندې ګیري، خو کم از کم دا وخت څومره ضایع کېږي. نه چې څومره مطلب ډیسټرک وکړسې، څومره صوبې وکړسې، ټولې صوبې